کیسهخانې بازار کې له ماشومانو را یادېږي دلته وروسته یو بازار و چې اوس به یې که نه به یې خو دا غلا مال به پکې میلاوېده کباړي بازار خو بهرحال موږ به پکې هر وخت تپېدلو هلکه ټوپۍ ورغلی شه یو خو د ټوپۍ هم څه مسخه راوړې ده وایي تا په کار ده چېرې سبا ټوپۍ راوړم به په کار شي 8 ستمبر ته د خان د رعایې دپاره موږ جلسه ده او خلکو دی خو موږ دا هم ټوکې ټکلې راپسې کوي چې دا جلسه هم نه کوي موږ 9 مهینه بعده تر خیبر نه واخله تر کراچۍ تر میرپور خاص پورې 80 جلسې مې وکړې په خدای که چېرته مې درخواست چاته وروړې چې اجازت راکړه خرچه مې را باندې وکړه تېر ګیس مې را باندې وکړ دیر کې ډزونه را باندې وکړل باجوړ کې ډزې را باندې وکړې خو نه مو جلسه یوه ګنټه تاخیر سره شروع کړې ده او نه مو جلسه پخوا کړې وه دا 8 تاریخ جلسې دا ټوکو ته ځکه نیغ شو چې 23 مارچ جلسه مو 8 ستمبر ته راورسېده دا جلسه خو به کوو چې کومه خبره تاسو ته کوم او واورئ زمونږ د پاکستان نن داسې وخت راغلی دی داسې ټایم راغلی دی چې د خپل حق دپاره د خپل عزت دپاره د خپل بنیادي حقوقو لپاره قانوني حقوقو لپاره چې کله غواړي نو تا ته به پولیس کوتک در مخته شي ادارې به در مخکې شي واورئ دا ټول هر څه موږ ولیدل یو شی داسې دی چې دا هر څه ته شکست ورکوي چې کله دا وشمارې چې نه کوتک منم نه فوج منم نه پولیس منم حق منم د خان دپاره د پاکستان د ولس دپاره حقیقي ازادي دپاره زه د پی ټی آی پلیټ فارم نه پنجاب ته روان یم او داسې روان یو چې ښه مزېدار ورزش چې څه راسره کوئ درته ولاړ به یو پښتنو 15 به وي 16 به وي خو دغه ستمبر کې به تاریخي نو تاسو ته دا خواست کومه که یو اعتبار مې راځي نو په دې مې راځي چې مخته وروسته راسره پښتانه ولاړي نو زړه مې به دا دی پښتنو راسئ دا جنګ کې دغه جدوجہد کې ملاتړ مې وکړئ یقین ومنئ پښتنو د تاسو په خاوره باندې امن هم چې کوم دی ځکه نشته چې قانون حکمرانۍ نشته بله کیسهخوانۍ او دا هر پښتون ډېره وینه ولیده ډېر جبر او دهشتګردي مې ولیده که چېرې د پاکستان نه د خپلې خاورې نه دهشتګردي ختمول غواړئ نو د دې دهشتګردي بندوبست کولو خاتمه به کوو که پاکستان کې د خان ازادي غواړئ د جمهور ازادي غواړئ د آئین بالادستي غواړئ نو یو ځل به چې کوم دی پښتو کوئ غیرت به کوئ که چېرې 2.9 لکه خلک ما سره ووتل دا درته په قسم وایم چې دا کومو خلکو په پاکستان قبضه کړې ده د دو دوړې به هم نه ښکارېږي Yeah,